نو د عربو عادت دا چې د دوی ماشوم به پیدا شو نو دوی به بانډو ته لیږو. یو خو دا چې د بانډو هوا صفا ده، اوبه یې ښکلي دي، دویمه دا چې ژبه ښایسته زده کړي. نو په کوم کال باندې چې نبی علیه الصلاة والسلام پیدا شوی و نو د بني سعد قبیلې څخه ښځې رالې مکې ته رالې دې دپاره چې د ځان سره ماشومان بوځي د پیو دپاره او ساتنې دپاره. دا به غریبې زنانه وي، دوی به راتلې بانډو ته به ماشومان بوستل او د دې ښاریو خلکو به ورله پیسې ورکولې چې زمونږ ماشوم له ته خوا ورکوه، پی ورکوه، د ده ساتنه کوه او زه به درله پیسې درکومه. نو د بني سعد قبیلې ښځې رالې چې په دغې ښځو کې حلیمه بیبي هم وه. څومره ښځې چې مکې ته رالې نو حلیمه بیبي فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام په ټولو ښځو باندې پیش کړی شو. هر یوه زنانه راله نبی علیه الصلاة والسلام لره، خو هر یوې ښځې ته نه انکار وکړو چې د کوم بچي خپل پلار نشته نو موږ له به څوک څه راکړي، دا خو یتیم دی. نو هر ښځې به د نبی علیه الصلاة والسلام نه انکار کو، زه دی نه بیاما، دا یتیم دی، د ده د ورکولو څوک نشته، موږ له خو داسې ماشومان پکار دی چې موږ له تحفې او ډالۍ یې مور او پلار راکړي او موږ له پیسې راکړي، نو دا خو یتیم دی، د ده به موږ له څوک څه راکړي. حلیمه بیبي فرمایي وایي زه ولم رالم خو یو ځل ترې نه زه هم واپس شومه، پړه کې مې دا راله چې یتیم دی ما له به څوک څه راکړي. اوس څوک خبر نه و چې دا څنګه یتیم دی، دا خو داسې یتیم دی چې د کیسر او د کیسرا چابیانې د ده لاس نه راتلونکي دي. د دې یتیم نه خو څوک خبرو نو. وی هر یوې ښځې ته ماشوم میلو شو. حلیمه بیبي فرمایي ما ته پکې ماشوم میلو نه شو، ما ته پکې ماشوم میلو نه شو. وایي زه چې تش لاس واپس کېدم نو دا خبره راته ښه نه ښکارېده. وی ما مې خاوند ته وي کو ستا خوښی که نه کوم یتیم ماشوم چې زه ځان سره دا بیامه، زه دا اخلم دا یتیم ماشوم. وی خاوند مې راته وي او بلکل هغه راواله کېدی شي الله مونږ له په ده کې برکت واچوي، الله مونږ له په ده کې څه واچوي. نو حلیمه بیبي فرمایي وی ما او خاوند مې نبي علیه الصلاة والسلام د دې وجې نه روچت کو چې کېدی شي الله مونږ له په ده کې څه واچوي، برکت واچوي. نو څومره برکتونه په نصیب شو. ګوره دا حدیث مبارک دی، الله تبارک وتعالی فرمایي حدیث قدسی دی. نبی علیہ السلام فرمایي الله تبارک وتعالی فرمایي انا عند ظن عبدي، انا عند ظن عبدي، زه د خپل بنده د ګمان مطابق د هغه سره فیصله کوم. کوم بنده چې په ما سم ګمان وکړي زه سره هغه شانتې کار کوم. اوس حلیمې بیبي نبی علیه السلام پس سره واغسو الله به موږ له په ده کې برکت واچوي. دا ګمان یې وکړو که نه الله ورته کې څومره برکتونه واچول. نو په الله باندې به ټول عمر ښه ګمان ساتي، ښه بد ګمان به په الله نه ساتي. چې څنګه ګمان دې په الله ساتو هغه شان معامله به تا سره کوي. کو تا دا ووي زما هېڅ چاته ضرورت نشته دی، ما له یو الله پوره دی، نو بس دغه الله تعالی کافي دی. کو دا ګمان دی، دا عقیده دې جوړه کړه نو دغه یو الله تعالی کافي دی. نو حلیمه بی فرمایي وی په دغه برکت سره مونږ نبی علیه الصلاة والسلام واغستو. خو کوم شپه چې نبی علیه السلام زما په غېږ کې تېره کړه که نه، کوم شپه چې نبی علیه السلام زما په غېږ کې تېره کړه، وی زما په سینو کې دومره پی نه و ځکه خوراک نه، خوراک دومره نه و، بل زما خپل ماشوم هم په غېږ کې و که نه. وی چې ما نبی علیه السلام سینې ته واچو زما دواړه سینې د پیو ډکې شوې. د یوې سینې نه نبی علیه الصلاة والسلام موړ شو او د بلې سینې نه زما خپل بچی موړ شو، د ده چې کوم رضایي ورور و هغه ترې نه موړ شو. او ګوره په نبی علیه السلام کې دومره انصاف وکړه چې ما نبی علیه السلام د یوې سینې ته واچو، وایي ته دې نه چې موړ شو دې بلې ته مې اچو هغې ته به یې نه خوله کوله. په وړوکوالي کې به نبی علیه السلام کې دومره انصاف و. کمې سینې ته به چې ما واچو ده به خپله سینه وخوړله، خو چې ما به د هغې نه راواغست بلې سینې ته مې به اچو هغې ته به نبی علیه السلام نه خوله کوله چې دا زما د بل ورور حصه ده. حلیمه بیبي فرمایي د بلې سینې ته خوله کړې نه ده. وایي سینو کې مې پی راله، سینې مې ډکې شولې. وایي سهار چې راپاڅېدو اوښې له ورغلم چې پی ته ولوشم، هغه اوښه چې بلکل د هډوکو ډانچه وه د هغې نه به ما په بسم الله سره چې ته دوه درې کترې پی رېستلو. وایي چې کېناستم اوس لوښي مې د پیو ډک شي د اوښې نه، ولازې داسې د پیو ډکه پرته ده د اوښې.
وی خاون لمې هغه پی راوړو چې زموږ خو نن سهار دا پی وکړو هغه راته وایي چې حلیمي په دې ماشوم کې کمال شته دی ښه بېګا چې موږ دا ماشوم راوستی دی نو ما ته د حالات څه بدل ښکاري په دې ماشوم کې کمال شته دی وی ما ورته وی چې قسم په الله هم ټول کمالات د دې ماشوم دي وستار وی سفر کو روان شو چې روان شو قافله روانه شوله اوس خلکو د مالدارو خلکو بچي اغستې ما پکې د ځان سره یتیم اغستې دی روان یو وی کوم اوخه باندې چې زه راغلی وم هغه بالکل ټپه ټیپه وه د هغې طرف نه چې ما راوسته په لختو په والو موږ مکې ته رارسولې وه وی د دې طرف نه چې زه پې سواره شوم او نبي علیه السلام مې په غېږه کو قسم په الله کو د هېڅ چا اوښې زموږ اوښه لاندې کولی شو په لاره زمونږ اوښه یو اوښه نشي لاندې کولی وی ښځو رانه تپوس کو حلیمي اوښه دې بدل کړې ده کو هغه زړه اوښه ده وی ما ورته وایي چې اخ که اوښه ده وی چې څنګه اوښه ده خو د دې طرفه به تا په لختو راشول تلم نه زمونږ نه به وروسته پاتې کېدې د دې طرفه زمونږ اوښې ستا اوښه نشي لاندې کولی وی ما ورته وایي چې کمال د دې ماشوم دی د هغې طرفه سورلي زه وم او د دې طرفه سورلي دا ماشوم دی ځکه دا ماشوم یې سورلي ده ځکه چې په کومه اوښه باندې د دواړو جهانو سردار سور شوی وي چېرته به هغه نورې اوښې لاندې کړي وایي دومره زما په اوښه کې طاقت راغی وایي چې کلي ته راورسېدو که نه نو زمونږ په علاقه کې په بنو سعد په ځمکه کې یوه سخته قادسالي وه زمونږ په ځمکه کې سخته قادسالي وه د ګډو بیزو د خوراک هم څه شی نه میلاوېدو وی زما بچو به چې کم طرف ته ګړې بیزې وشړلې که نه چې ماښام به یې راشړلې کور ته به زما څاروي ماړه راتلو د نور خلک څاروي به وږې راتلو وی خلکو خپلو شپنکو ته وویل چې د حلیمې بیبي بچي چې کم طرف ته څاروي سره وایي تاسو هلته شړئ دوی چېرته یو چراګاه مونتې ده یو ورشوي مونتې ده خپل څاروي ورته شړئ لهذا تاسو خپل څاروي هلته شړئ حلیمه بیبي فرمایي وی خلکو به زموږ سره یو ځای څاروي سرول خو چې ماښام به راتله بیا به زما څاروي ماړه او د خلکو هغه به وږي د خلکو څاروي به څه وږي به وی هغه اوښه چې د هغې په سینه په غولانځ کې د سره د پیو کتره نه وه هغه رازنده شوله هغه څاروي چې ماښام به موږ سره دا فکر و چې ژوندي به پاتې شي او که سهار ته به مړی د هغې غولانځ یې د پیو نه ډکې شولې دا ټول کمالات وی د څه شو دا ټول کمالات د نبي علیه الصلاة وسلام چې کله 2 کاله پوره شو 2 کاله به ماشوم د زنانو سره ځکه پی د 2 کالو پورې ورکېږي نو بیا به هغه خپلو میندو ته واپس کول وایي چې 2 کاله ما سره پوره شو حلیمه بیبي وایي وایي ما نبي علیه الصلاة وسلام واغستو مکې ته لاړم چې خپلې مور ته حواله کړمه خو ویې لاړمه وایي ما ورته چې حواله کوم درته خو زړه مې تې نه کېږي نو که یو څو ورځو دې ما له نور راکړو نو ډېره به ښه وی هلته په مکه کې یو وبا و مرض راغلی و د ماشومانو د مړه کېدو مرض راغلی و وی امینې بیبي چې هغې ته وکتل وی ما ته وی چې د ځان سره بوزه دلته کې د ماشومانو مرض دی وی ما بیا د ځان سره نبي علیه السلام راوسته وی ډېره زیاته خوشحاله شوم داسې ښایسته بیانات اورېدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې دا نشان سره کلیک کې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم شریکه کړئ والسلام ډېره مننه